14 اگست معنا ازادي په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی دا څه معمولی خبره نه ده الله تعالی موږ تاسو ته د پاکستان خوندي یو اسلامي ملک چې د دې د قربانۍ دپاره یوازې حکومت نه بلکې غټې قربانۍ سي ورکړي دي هغه علما کرامو ورکړي دي داسې آزاد شوی ده دا د علما کرامو په وینه باندې آزاد شوی ده نو زموږ ستاسو دپاره دا فخر دی دا د افتخار ورځ ده چې الله تعالی موږ تاسو ته له کفر څخه نجات په دې ورځ باندې راکړی نو موږ تاسو باید شکریه ادا کړو لله الحمد په دې ملک کې په سواو نه په زراو مدرسې الحمدلله خلاصې دي د هغو مدرسو مخ ته څوک نه دي درېدلي او لله الحمد په دغه اسلامي ملک کې په کال کې تقریبا په زراو انسانان لنګوټې تړي د قاریانو په شکل باندې د حافظانو په شکل باندې د علماو او د مفتیانو په شکل باندې نو دا زموږ ستاسو لپاره غنیمت دی دا داسې ورځ نه ده چې موږ تاسو یې په ډانسو باندې تېرو یا موږ تاسو په جادوګرانو باندې تېرو په عصري ځایو کې خو دغه ځای دغه ورځ دوی په چش باندې لمانځي په دغه ورځ باندې دوی جادوګر راولي یا په دې ورځ باندې دوی ډانسونه کوي موږ تاسو باید دغه ورځ او دغه شپه په دا رقم ته نه کړو تېره باید دوه رکاته نفل وکړو چې الله تعالی موږ تاسو په یو اسلامي ملک کې پیدا کړي د دې قدر له هغه چا څخه پوښتنه وکړي چې د هغو ګزاره په خارج ممالکو کې ده چې هغه په لندن او په امریکا کې اوسي له هغو څخه پوښتنه وکړي چې د اسلامي ملک کم قدر دی هغه هلته لمونځ نسي کولی هغه هلته ژیره نسي پرېښولی هغه هلته لنګوټه نسي په سر کولی هغه هلته په یو سنت طریقه باندې یو عمل هم نسي کولی نو څوک چې خارج ته تللی دي یا د چا ګزاره په خارج کې ده هغو ته د اسلامي ملک قدر بیا معلومېږي د ازادۍ ورځې باید موږ تاسو په عبادت باندې تېرې کړو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي مبارکې ورځې او شپې په عبادت باندې تېرې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین د دې په خوشحالۍ کې به سبا زموږ مدرسه چټۍ سبا د ازادۍ ورځ ده مدرسه چټۍ